دلته جیم کې وشو؟ دلته 4 میاشتې. 4 میاشتې. لاسونه ورته ووهئ لږ. بل کوم یو دی چوټې ته راشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا څه نامه ده؟ مدثر. مدثره څومره وخت شو؟ 3 میاشتې. 3 میاشتې. دله لاسونه ووهئ لږ. زبردست. 3 میاشتې کې څه تبدیلوالی راغلی؟ مطلب پلاوان نه شوې؟ څه دي زده کړې خاص کر؟ هر څه مې زده کړي. څه چې زده وي هغه لږ د سره وکړه راشه. کتونکو دا کتلی شي ښه دا ګوره د جیم ټیلر درته ښایم. او زبردست سره شوق دی. تاسو ګورئ ښه دا د جیم کې دغه مشغوله ده. کتلی شي تاسو ډېر ښه لاسونه ورته لږ ووهئ. یاد ګیر شاپېره لاسونه ورته ووهئ. ډېره ده ډېره توره توشه لکه نو ده وکړه لکه د اوس د دب نمبر دی د ده به اوس پته لګي ښه. کتونکو بلکل ماشومان تاسو جیمونو کې داخل کوي. کتونکو په سکرین مخامخ چې کوم ملګري تاسو ته ښکاري مشر دی د سره خبرې اترې کوو. دی د 40 سال نه د دغه جیمونو هغه چیرمني کوي. دی د دغه سنټر برانچ 1 برانچ 2 برانچ 3 د 3 برانچ دي. د 40 سال نه دی د جیم کار کوي. کتونکو نننی پروګرام کې ډیره زیاته فایده ده. پروګرام در سره خاص کر ټول وګورئ. کتونکو جیم انسان د لپاره څه فایده ورکوي؟ آیا ډیر خلک وایي 2-3 میاشتې انسان جیم وکړي بیا پرېږدي د هغه نقصانات شته؟ یاره جیم مطلب څه فواید دي؟ محمد ایاز دی او د افغانستان یم. د کابل او تقریبا 40 کاله کېږي چې پېښور کې اوسېږم او داسې کله زه د سپورټ انستیتوت تربیت بدني نه فارغ شوی یم په افغانستان کې او د ما تقریبا 40 سال کېږي چې دلته ورزش کوم. دا د جیم دا کوم کسان چې جیم ته راځي او کوشش وکړي چې دا جیم شروع کړي او دا د دې ګټه د دې له خاطره دي چې د انسان صحت او صحت بالکل ټیک ټاک کېږي او عمر تقریبا 20 کاله له عادي خلکو نه زیاتېږي. ولې چې دا ورزش وکړي نو ورزش د صحت لپاره ډېر غټ سرمایه دي. دا ډېر کسان دا مخکې زه کله په پېښور کې دا جیم مې کولاو کې 30 ساله مخکې نو بس دا پېښور خلک ډېر علاقمند ډېر لږ وو. افغانان تقریبا 80% وو او 20% د پېښور خلک وو. نو اوس الحمدلله د پېښور خلک زیاتره خلک د دې علاقمندي لري په دې ورزش کې او د دې ورزش لپاره باید هر څوک ډېر کوشش وکړي چې د خپل مشران ته وایم چې د خپل بچو لپاره دلته د صحت لپاره ولېږي. د دې فایده خو دا دي چې اوس خو الحمدلله دوی ځوانان دي نو په ځوانۍ کې انسان ته هیڅ تکلیف نه راځي. کله چې د مایش ته ورسېږي نو الحمدلله بیا دا کلسترول بني شوګر بني بلډ پریشر بني نو الحمدلله بس بالکل. او بل خبره تاسو کول څه د دې 2 میاشتې لپاره وکړي نو دا کوشش وکړي چې یو ورځ ورزش وکړي نو همدونه ګټه دي تاوان هیڅ نه لري. چې هغې مطلب پیټ دا غټ وي وزن څه وایي؟ آیا د وزن کمېدو دپاره یعنې د پښتو کې به وایي د خېټې کمولو دپاره داسې څه مشینان تاسو څخه شته چې هغه خلک هم وګوري چې په ذمهوارۍ سره یعنې 100% ګرانټۍ سره چې هغه دلته کې 2 میاشتې یا 3 میاشتې کورس وکړي او د هغې خېټه وړه شي؟ داسې څه مشینان شته که نه صرف اکسرسایز دي؟ انشاءالله دا د دې له خاطره چې ډېر کسان وزن ډېر سوا دي او هغه باید جیمونو ته داخله وکړي. هغې دپاره مونږ سپیشل اکسرسایز لرو، سپیشل ماشینونه لرو، هغې ته ډایټ ورکوو چې کوم شی وخوري کوم شیونه په هغې نه. مشر ده راته ووایه چې فایده د ماشومانو ډېره کوي که نه غټ عمر نه زیات وي که نه یو دا خو ټول د څه دپاره دي چې د ماشومانو دپاره هم ښه دي او د غټانو دپاره خو بالکل ضروري ده. ماشومانو دپاره چې څوک ورزش کوي نو له وړکېتوب نه چې دوی شروع وکړي د ما هېڅ ته څه ورسېږي بیا انشاءالله
د دوی بالکل صحت ذمہواری دا ان شاء الله چې دوی ته هیڅ نقصان نه رسیږي. نو کوشش وکړي چې د ماشومان لپاره ډیر ضروری ده چې د ماشومان به راشي او دلته دې کې داسې دغه شته چې مطلب هغه کلاس یې دوی لکه مطلب اول به دې نه فارغه کیږي بیا به الته ځي کنه درچ خپل نه دا هر چا د خپل ټیم دی بس دوی کیک باکسینګ کوي او جمناستیک کوي دوی د ټیم دی د دې استاد تر نن نه غلای مخ کیمرې ته ګوره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام دې څه ده د کوم ځای؟ سمیرې. څومره وخت دلته جیم کې وشو؟ دلته څلور میاشتې. څلور میاشتې لاسونه ورته ووهئ لږ. ماشاءالله دا کافي وخت شو. زما زوی داخل شوی و ټولې 6 ورځې تېرې کړې بیا راوتښتېد. څلور میاشتې وشوې دلته خوشحالۍ سنټر کې. څه فایده دې وشوه؟ بس څه کولی شي ماته څه کولی شي لږ څه لاتې څه داسې څه سرځي بوکسینګ کولی شي د لاتې مې یادې کړي. ته لږ راشه کیمرامین صاحب دا لږ واخله ته لږ چې څه کولی شي وکوله ځه کیمرامین صاحب دا راوله ډېر زبردست بل کوم یو دی چوټې ته راشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستا څه نامه ده؟ مدثره څومره وخت وشو؟ 3 میاشتې. 3 میاشتې دله لاسونه ووهئ لږ زبردست. 3 میاشتې کې څه تبدیلوالی راغلی مطلب پلاوان نه شوې؟ څه دې زده کړه خاص کر؟ هر څه مې زده کړه. څه دې چې زده وي هغه لږ د سره وکړه راشه. کتونکو دا کتلی شي ښه دا ګوره د جیم ټیلنګ ښایي ما او زبردست بیا کوئ مثل بیا وکړه شابه. معلوم عبدالله دی جی او یم د افغانستان. د افغانستان اوسېږي دلته. یار افغانیان دلته ډېر زیات دي دا زموږ پاکستانیان دې شي کې ولې دومره کمزوري دي؟ والله به شوق پورې ده که نه هر سړی خپل شوق لري پوه شئ. څومره وخت وشو دلته؟ زما دلته 2 نو دا کتونکو تاسو کتلی شئ کیمرامین صاحب لږه خواري وکړه کتونکو د کراټو سره شوق دی تاسو ګورئ ښه د جیم کې دغه مشغوله ده کتلی شئ تاسو ډېر لاسونه ورته لږ ووهئ یار ګیر شاپېره لاسونه ورته ووهئ ډېره یار زبردست کتونکو دا کراټې کوي بل ملګری دی دنه به تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نامه دې څه ده کوم ځای؟ فرمان سم خوله خولئ دا بس تا نامه فرمان د کوم ځای؟ مومند ایجنسي. د مومند ایجنسي ټول اوبه یې خولي دي که اوبه دي؟ دا بس موږ ځان کمزوري کوو 6 میاشتې مو چې دلته داخل شوی یم. ښه ځان کمزوري کړي بس کراټې څه مې شوق د کراټه کوم. نو چې کراټمین شي اول سر به وشه ورانې بس کنه شوق دی ده به اوس پته لګي ښه کتونکو بالکل ماشومان تاسو جیمونو کې داخل کړئ ډېر ښه او کیمرامین راجوخ شه یو ځل بیا ډېره لا باندې ناز دي نو په سرکونو باندې ناز دي دا ورزش ته باید ډېر اهمیت ورکړي او ډېر کوشش وکړي چې دا خپل بچیان د جیمونو ته ولېږي او وخت ورکړي بس دا 1 غنټه په 4 غنټه کې 1 غنټه دوی ته وخت ورکړي چې دوی بس الحمدلله ان شاء الله بس په ډېر لږ وخت باندې د دوی وجود داسې لکه ربړ غوندې جوړیږي او دوی ته هیڅ تکلیف ان شاء الله په عمر کې دلته دوی ته نه راځي.